मैं आपके लिए सबसे पहले चाबी वाला अखरोट दिखा सकता हूँ जो बाहर से आती है। बेहतरीन किस्म की टेस्ट है इसका। मैं आपके लिए आपके सामने खोल सकता हूँ, बगैर चाबी से नहीं खोल सकते। बेहतरीन किस्म की टेस्ट है। ये देखो आपके सामने खोल लिया। बेहतरीन किस्म की जायका है इसका और अच्छा भी है। ये सारे बाहर से आती है, इम्पोर्ट माल है जी। کتونکو نن پکې موږ هم کارخانو ته راغلي ډېر خلک پکې لاړل رالل، مختلف پروګرامونه دي او مختلف دکانونو ته ځي، خو دې وخت کې په کارخانو کې د ډرای فروټ کاروبار چې کوم دی هغه ډېر زیات اخم شوی دی. په دې ویډیو کې مې کتل نو د شیرولي سره د ډېر وختو نه تعلق و، نو ده ته مې چېرې دا ذایقې راته وښایي دا خلک یې خوري. نو نن به چک کوو شیرولي څنګه حال دی؟ خیر دی سټي څومره وخت نه شیرولي دکان کوې؟ یاره تقریبا زما خو عمر کم دی. زما والد صاحب چې ډېر وخت نه کار کوي، تقریبا یو 35-30 سال خو شو چې موږ د ډرای فروټو کاروبار کوو. 35-30 سال. بالکل. ها دا د افغانستان مونږ خو به صرف دورو چې افغانستان راځي، نور د کوم ملکونو؟ داسې ایران هم راځي، د دوبۍ نه هم راځي، داسې ډېر ملکونه نه راځي. 47 ملکونه نه داسې ډېر ډرای فروټ دي. صحیح. خو شیرولي دا راته ووایه چې لکه د هر دوکان چې کوم دی خپل ریټ وي که نه، اساسې مناسب ریټ چا سره پکې خاطر کولی شي. لکه اوس نن سبا خو مشهورتیا روانې دي نو هغې وټ کټ خلکو نه وباسي بیا. نه انشاءالله چې زه به داسې نه چې اوس د خلکو په شانتي یم چې زه مشهور شم او زه به ریټ ګران چلوم. زه به انشاءالله د بل دوکاندار نه به 300 400 200 روپۍ به خاطر وي، کم به وي انشاءالله ریټ به کم وي. ښه دا څه لګولي دا داسې قسم کې ډرای فروټ دی چې بس په دې دنیا کې چا په کارخانو کې چا سره نشته دی. داسې ډرای فروټ دي او په دې شیزونه کې تا یو شی داسې وپېژندو په دې دوکان کې چې تا څه خوښې تاله به زه در کوم. زه ښه د ټولو نه اول دا وسکه چې یاره خدای دې خیر وکړي. نه ای کتونکو خو ټیکې نه کمه خوراک خو به وکړم که نه او ریشا یم چې رالم دلته کې کله هم چې راشم نو هلته جام ډک کړي هغې غوزان او بادام او یو څیز چې که نه نو داسې ترو ترو ښکاري. نو یاره دا داسې نوی شی دی چې بس داسې ډېر خلک شته چې په دې باندې نه پوهېږي. انځر خو نه دی ولې چې د انځر دغه دی پکې وګوره که نه؟ انځر نه دي، دا انځر نه دي. خو دې کې خو رنګونه ډېر دي. نو دا میکس ډرای فروټ دی. هغه چېرته بل پکې وګورم نو دې کې وګوره، دې کې دا داسې نوي ډرای فروټ نوي شیزونه نوي ایټمې دي. په چل ول کې به خوراک پکې وکړم بس نو به کېږي. نو اوس په دې هم پوه نه شو چې دا اوس څه شی دی. نو اوس حیران یو چې دا نوي فروټ راغلي نوي دي. دا ټول بار نه راځي. دا د بار ملک دي؟ دا ټول د بار نه راځي. دا بار ملک دي. داسې ډرای فروټ شته دی چې په دې کارخانو کې چا سره نشته دی. اصل کې هم خوړلي نه دي داسې دغه که نه او نه راباندې تا خوړلي دي. نو ځکه موږ ته دا ذایقو هغه پته نه لګي زه دا پکې دا څه ذایقه ده. دې خو 2-3 قسمه نه دي، ډېر قسمونه دي پکې. دا 15 قسمه دی کې ډېر میکس ډرای فروټ دي. یو مې پکې ټیک کړ چېرته دا خو ډېر تریخ ولګېد یاره. دا په سبزۍ کې راځي. لیکن پاتې راغلی مې دا انعام زما نصیبه کې نه وي خو خیر خوراک خو مې شته که نه ده. او دا هم کتونکو د خپل دغه په وجه باندې کې نه دلته الحمدلله چې کارخانو کې کوم دوکان ته ځي خدای دې عزت وکړي دومره عزتدار خلک لري دلته کې. خو شیرولي له لکه ملګري راځي نو موږ ورته هلته کې ورشه نو ویې لکه په خپله هم راشه که نه. نو په خپله یې راته داسې شرط یې ښودلی دی چې دا شی وسکه دا د دې شي خو څه بل شانتې دغه دی. دا شی وسکه دا ډېر زبردست شاله شی دی. دا وینه کې کار کوي ډېر ښایسته شی دی. ښه چې چا وینې کمې وي دا چا چې وینې کمې وي د هغې دپاره دا ښه شی دی. نو موږ خو داسې شاړي دي هغه شاړي شانتې بلکل دی ته خوبانۍ وایي. دا د افغانستان نه راځي. ښه دا هم د بوټي میوه ده؟ دا د بوټي میوه دا د افغانستان نه راځي. اصل کې موږ چاکلیټ وخورو دلته کې مې یو ګوتۍ ولیدله نه دا یې د دې په نظر کې مې دا خبره مې لږه ورلنډه کړې ده. دا شی وسکه ډېر زبردست شی دی. دا تا په دې دومره شیزونه کې یو شی مو نه پېژندو. د دې کې ورلنډ شوی یم که نه؟ خیر دی هغې کې خو هغه خو دله ما دله صحیح کړو. دا چغندر نه دي؟ نه جي نه دا هغه شی نه دی. د دې نوم دله ځکه نه علم چې تاسو
مینوالو ته دوی وایي چې په کمنټ کې خامخا خپل رای ورکړي یا ویزټ وکړي چې چا صحیح کړو په دې دوکان کې چې د چا څه خوښي زه به هغه له ګفټ ورکوم. به دا خبره سسپنس کې پاتې شوه. خیر دی خو زه به د پروګرام نه پس د نوم یې زده کوم. دا دی چابۍ والا غوزان ډېر ښایسته غوزان دي د دې ډېر اعلی ذایقه ده. ته اوس وکړه چې دې کې تا ته څو ذایقې محسوسېږي د دې 4 ذایقې دي او وګوره چې تاسو ما ته ووایئ چې کومه د دې ذایقه ده. چاکلیټ پکې شته بلکل د دغه پکې شته دی د کاجو پکې شته راځي بلکل شته پکې دې کې 3-4 ذایقې دي او ډېر اعلی کوالټي دا غوزان دي. بادام پکې راځي او د چنغوزي ذایقه ده خو غوز پکې نه راځي غوري ښه او غوز ډېر ښایسته ذایقه یې ده. دا دي دا 4 ذایقو والا بادام ډېر ښایسته بادام دي 1 in 4 ذایقه یې ده د دې د کاجو ذایقه پیستا اخروټ او اخیره کې نمکین دي. او دا کوم ځای دي؟ دا دی د افغانستان دی ډېر ښایسته بادام دي 1 in 4. دا ګرانو کتونکو خان بابا راغلو هغه دا دکان ته راغلو شیروالي ده نو خان بابا خو چې ته یې طاقت دا دغه کې دي نه دې ځای نه وړل کوي ولې دا چې تاسو ته پته یې ښه او خان بابا پټ راغلی وي نو په دغې مې نه خفګان دي چې تاسو راغلو نو بیا خو به بهرحال بیا به مې دونه خوراک نه شو کولی. دا دی دا چلکي والا کاجو دی بار نه راځي بار نه امپورټ کېږي. ځان پېژنم زبردست کاجو دی ځان پېژنم دغه مې مو پېژنده او دا خو غوز هم پېژنم دا غوز دی دا عام غوز نه دی یو کوی عام غوز وي لکه هر ځای کې میلاویږي دا به صرف شیروالي خان شوپ سره میلاویږي. دا داسې غوز دی چا چې کلسټرول زیات وي د هغې دپاره دا موږ دلته اویلیبل ساتلی دی. ډېر ښایسته غوز دی. ګرانو کتونکو د دې ریټونو دا تپوس ته په دې نه کومه چې زموږ د مل ډالر پرواز کړی داسې په بره خیږي او کله پکې رکم شي نو دلته کې د روز حساب کتاب دی نو خو اوس مې د ده نه د دې ریټ تپوس وکړو چې دا په څو دي او تاسو ورته بیا وایئ چې یاره الف خان ته خو دا په دې یاد کړو نو بیا به خبره چې کومه ده ګرانه وي. کوم ځای نه خلک راځي؟ یاره داسې ډېر ملکونو نه راځي چې داسې د لندن نه شو جرمني نه شو د دوبۍ نه شو داسې اډرونه هم راځي موږ آنلاین کار هم کوو. ها آنلاین هم کوي؟ آنلاین هم موبایل نمبر څه دی؟ پاکستان کې 0335 91 32 099 دا زما موبایل نمبر دی په دې نمبر نو آنلاین چې تا ته څوک ډر درکړي نو هغې به تاسو څه کوئ څه وایي بس هغه به موږ ټي سي اس والا له ورکوو مال یا 3 ورځو کې به انشاءالله مال درته رسیږي. او ټي سي اس والا نو بیا تاسو وصولي کوئ؟ بس هغې نه به موږ وصولي کوو کیش اینډ ډیلیوري نه ده ایډوانس پیمنټ دی جي آنلاین ډیلیوري او جي. داسې مسالېداره ګوړه کوم ځای نه راځي یا پاکستاني ده 400 ده بیا اوس مشهوره ګوړه ده 400 ده خو اوس نن سبا به سوچ کې غوړي چینی پکې چې هغې ته به توجه کوي ښه چینو والا ګوړه وانلې چې اوریجنلي ښه ډېره زبردسته ګوړه صحیح ها دا چې نور دا شیزونه شته دی شات دي پکې لکه دا مثال لکه د بار د کوم ځای شات دي؟ د پاکستان خپل لوکل شات دی لکه د باراني نه دي ها باراني چې کم راځي هغې کې میکس ملاوټ دي دا بغیر ملاوټه شات دي. په پیستو کې قسمونه دي؟ پیستو کې ډېر قسمونه راځي لکه ښه پیسته چې ده هغه به تا ته میلاویږي د افغانستان والا افغانستان هغې نه ښه پیسته به یې سره وینه. ګرانو کتونکو لکه موږ دې کې دوبۍ او دا کوو خو د افغانستان نه ښه میوه چې کومه ده هغه نشته دی او ویل کېږي چې هغه 100 ملکونو ته ځي د افغانستان میوه چې کومه ده موږ سره ګاونډي خیوات دی او موږ ما شروع کې لکونه وي خو زه همیشه ما سره لانجه پسه وي ته په لر هم سلام اچوې په بر هم سلام اچوې نو زه په لر او بر باندې برملا سلام اچوم او الحمدلله افغانیان وروڼه زما سره چې کومه مینه کوي بل زموږ په 400 کې دی وخت کې میشته دي په سوونو خاندانونه کیمپونه دي نو د افغانستان میوه چې کومه ده دا وچه میوه لکه دا چینا دی نو زه هسې زه خپل ځاني دته دا کوم چې یاره دی دا بوټي به ما ته ښیي چې دې بوټي دا خو زه یم چې دا چېرته خپل جوړ شوی دی او بس یو خپل سیسټم یې دی نو دې زه ښه دې خپل بوټي دي خو زه دې ولې چې چینا والا خور یو سیز دغه کړی دی ښه دا سیز چې کوم دی کتونکو یو خو مې د دې دا ذایقه خوښه نه شوه دې لږ بور کړم او هغه چې کوم دی نو خو ډېر عجیبه سیز دی نو بیا به ورته لږ وخورم لږ تازه به شم ته دا تاسو ته ګرانو کتونکو پیرانو مارکیټ ته چې تاسو راسئ شیروالي خان ډرای فروټ په بي بلاک کې په مین په 2 نمبر د مینس کې ګیټ باندې راشي مخامخ په دوی دکان دی
د لږ وخت کې چې موږ رالو ده سره ګپ شپ لګو نو ګاښ ښه مسلسل را روان دی. دوی ته د اډورټایزمنټ او د خبرو ضرورت شته دی نه چې یاره خو بیا هم دوکان ته څوک راشي د ټولو نه ښه دا وي چې دلته په خپله راشي ذایقه وسکي د ټولو نه ښه هغه وي ریټ به مو کي او ذایقه چې دلته وسکي دا چې دا شی راکړه یا دا شی یاره په دې مې اوس شک راځي ولې چې دا دغه دی خو دا چېرته بیکری په دوکان کې هم لیدلی نه جي نه دا د بیکری والا شی نه دی دا په فروټو کې راځي فرش فروټ کې هغې کې ډرای شوي دي دا داسې شیزونه دي چې انشاءالله چې چا سره به نه میلاویږي ټول د ونو دغه دی بلکل دا د ټول د ونو زرغون دی ښه څنګه چې ته ووایې که نه چې کوم ماشوم وینه کمه وي د هغې لپاره دا سیز دا دی زبردست شی دا تاسو سره میلاویږي دا موږ سره شته دی دلته د دې د څه خوبیانه کلسټرول دپاره وي کلسټرول د چا چې کلسټرول زیات وي د هغې دپاره ښه وي دې کې دوه درې قسمه ذایقې دي د دې چاکلیټ ځای کم وي دوه درې قسمه ذایقې او ډېر ښایسته هلاک کوالټي موږ عام خلک خو یا بادام خورو یا غوزان خورو نور داسې سیزونه خو لکه کم وي خو دا ورته ووایي چې د بادامو کې څونه قسمونه دي تاسو بادامو کې موږ سره 18 قسمه بادام دي 18 قسمه 18 قسمه بادام دي کې د افغانستان څو قسمه دي د افغانستان په 100% کې 99% د افغانستان بادام راځي 18 قسمه کې ما سره 17 قسمه د افغانستان دي یو قسم چې دی هغه د استرالیا دی ګرانو کتونکو لکه دا بعضې خلک دا موږ د سیاسي خلک چې په دې دغه باندې ودرېږي ته تقریرونو ته په دې سټیج باندې دوی موږ ته د بار ملکونو مثالونه راکوي چې برطانیه کې داسې او امریکا کې داسې او دلته کې داسې نو په دغې وجه باندې زموږ هغه یو عادت جوړ شوي وي یعنې د افغانستان ډرای فروټ چې کوم دي دا په ټوله نړۍ کې منل کېږي ښه د افغانستان او زموږ پاکستان څه جوړوي پته درته یا چکلیټونه جوړوي یا مسالېداره ګوړه جوړوي یا چنچور جوړوي ارې او پلی وي او دغه څیزونه وي هم پنجاب نه راځي که نه نو اصل کې دا اکثر د میډیو ویډیو راشي که نه بیا خلک ډېرې غلطې پیدې اخلي هلکه وي زه راغلی یم نو بیا هغه دوکان ته راشي دا پلانکي دوکاندار ډېر مشهور شو بیا ته ډېر وټ کټ وباسي ګراني کوي نه موږ هغه شی نه کوو او انشاءالله چې دلته به تاسو ته په مناسب ریټ باندې میلاویږي او دا ستاسو خبره صحیح ده لکه مثال ور داسې ډېر خلک شته دی چې هغه ځان مشهور کړي ریټ زیات چلی خو موږ به انشاءالله هغه شی نه کوو د بل دوکاندار نه به دا زما وعده ده جبه مې ده چې 300-200 روپۍ به خاطر وي خو شی به انشاءالله هغه شی میلاویږي چې دلته به پوره کارخانو کې چا سره نه وي کارخانو ته زما پوره دا چیلنج دی چې داسې شی نه چا سره پیدا کړو انشاءالله چې کارخانو کې به داسې شی نه چا سره نه وي ښه چیلنج دی چیلنج دی ښه بل دا راته ووایه چې 18 قسمه دي نو د هر قسم به ورته خوبي ښیي که نه چې دا خوبي ده دا خوبي ده دا خوبي ده بلکل داسې راځي لکه اوس مثال څوک وایي ترخه بادام چې دا ټولو نه ګران وي دا 4,500 روپۍ کیلو بادام دي مونږ سړي ته یو تراخه بادام دې راکړل یا دوکه دې راسره د هر قسم بیمارۍ دپاره ښه شی دی دې کې دوه درې قسمه نور راځي داسې وي غاښ سره ماتېږي وي لاس سره ماتېږي اوس دا بادام وګوره ډېر ښایسته بادام راغلی دی دا د افغانستان نه راځي ډېر اعلی بادام دی داسې ډېر قسمونه شته دی دا موږ صرف په فرنټ باندې لګوري دې نه موږ سره زیات لاندې پراته دي ګودامونه هم دي درسره ګودامونه دي راسره ښه ګرانو کتونکو نن پکې دې اضافه شوه چې کوم تراخه بادام دي نو ګورې دا د دې نورو راټولو په نسبت چې کوم دی نو دا ګران دي او موږ څه وایو موږ یې وغورځو هغه تراخه بادام چې کوم دی هغه موږ نه خورو څه میسج ورکوې په زموږ د مینهوالو ته کتونکو ته دې وخت چې تا ګوري بس داسې میسج ورکوم چې په دې کارخانو کې داسې غټ دوکان شته دی او ستاسو مینهوال دلته نه راځي موږ ولا ښایسته دوکان کولاو کړی دی ښایسته شیزونه داسې نوي ډرای فروټ هم ولا راوړي چې چا سره نه میلاوي داسې نه چې زما مینهوال راځي او ته ترې وټ کټ وباسي نه جي نه موږ به وټ کټ نه وباسو انشاءالله د بل نه به سره خاطر هم کوو او شی به ملخه 1 نمبر ورکوو جي ګرانو کتونکو زما چې کوم کتونکي د ګوري او کارخانو ته راځي هغه وایي چې خدای پاک وس ورکړی وي دا نه چې هر سړي ته وایي ولې چې دا ښه ډېرې پیسې د سره وي نو دا فروټ خلکه خوړی شي موږ محتاجان عام سړی چې کوم دی نو خوړل ډېر ګران دي خو بهرحال موږ ته خو ویډیا میلاویږي نو بس دې د خدای ژوندی لري او دغه دوکان د خدای باد لري نو زه خو پکې خوشحاله یم اوس تاسو د خوشحالۍ لپاره دا خبره کومه چې تاسو دلته کې راشئ نو خیر دی بل دوکان کې تاسو تپوس وکړئ نو دلته کې به هم له 100 روپۍ خاطر کوي او خو زما والا ورکوي نو بیا به نور هم خاطر کوي نو دغه مې درته نن پکې یو نوی دوکان چې کوم دی نو ولې یخنۍ سیزن دی او خلک دا سیزونه خوري استعمالوي یې نو نن سبا یا پلی او پلی د سری وی کنه مونږ وګورئ بڑا چنار والا هم شته جانګيري والا هم شته هر قسم بغیر چلکی والا چلکی مونږ ته د غرزان سیز وای مونږ د سره د پلی غستی شو خه پلی مور سره شته خه کتونکو هغه راځي چاکلیټ شته چې د شپږ ملکونو ناراضي چاکلیټ ناراضي سویزرلند نه ترکی نه ایران نه د چاکلیټ داسې مختلف قسم کې چاکلیټ هم شته غوزان خیر دی د دیر خوره
د دیر شان غوزان بل ځای کې نشته چې د افغانستان دا ډرای فروټ چې کوم دی دا 120 ملکونو ته ځي. نو 120 ملکونو ته ځي او موږ سره دا نږدې دی او چې څومره افغانیان مینوال دي نو هغوی نه خو مې اوس ګیله ډېره زیاته وي. پکار دا ده چې هغوی موږ له چې کوم دی نو ځان سره داسې روړي. خو بهرحال بیا د شیرولي دوکان شته او شیرولي دوکان یاد ساتئ پیرانو مارکیټ کې دی. تاسو راځئ تاسو ته به چې کوم دی انشاءالله ښه ارزان څیز میلاویږي. اصل کې دې ټیم کې ما دومره خوراک کړی دی چې دا د ځان ته پخپله ګرانه کړې ده. زما خبرې چې کوم دی نو زه هغه جذباتو کې خبره کولی نه شم ولې چې ټوله مرۍ مې غوړه ده دی راباندې وخوړل دی راباندې وخوړل او هغه روری چې کوم دی نو هغه راته جام ډک کړو نو بادام مې هم ښه ډېر وخوړل. خو بهرحال انعام مې ونه ګټه دغه یو خواهش مې و تاسو مینوال انعام ګټو په دې کې چې چا صحیح م کو انشاءالله هغه به ورکوم تاسو خو نه ګټو. ښه په کمنټس کې ښه دا سیزونه وګورئ نو په کمنټس کې راکړئ بیا راشئ هغه سکرین شاټ ورته وباسئ ما دغه کړی دی نو تاسو له به انعام درکوي. اوس انعام هر څه چې دی دغه ما ته پته نشته دی خو بهرحال زه به لږ داسې بېنوا د کارخانو نه ځم. نو ګرانو کتونکو څوک هم چې کاروبار کوي حق حلاله چا سره دوکه مه کوئ په طریقه باندې دا تجارت دی او دا یو سنت دی. نو د دوکې نه بس یو څیز دی دا خرڅی د دې دا خوبي ده په دې دی. اوس خو ته پکې شپه شپه ګورې ځان مالداروې موږ پښتانه چې کوم دی نو په شارټ کټ کې ځان مالدارو نو دا ناممکنه ده. خو دا راز زموږ مثال د ړندوم دی او د کڼوم دی. اوس یو سړی کارخانو ته راشي یاره زه داسې کوم دوکان ته لاړ شم چې ما ته پکې ارزان څیز هم میلو شي د ذموارۍ څیز هم میلو شي ښه هم میلو شي کوالټۍ والا هم میلو شي. نو د هغې دپاره بیا موږ یو موږ دغه خپل وخت چې کوم دی نو صرف کړو او په دې وجه باندې زه تاسو ته د شیرولي خان د دوکان په ګوته کومه چې تاسو راشئ خیر دی تپوس وکړئ مطمئن شئ بالکل واخلئ. ډېره مننه خوشحاله اوسئ.